موقع چې ستاسو د مطالعې او د کتابونو د کتلو ټایم دی او هغه تاسو د پروګرام لورکو نو اوس د پروګرام نه فایده اخیستل پکار دی. دا ستاسو ډېر قیمتي ټایم و چې هغه قیمتي ټایم هغه ضایع نشي او خلک وي په تاسو د باران وي کله کله دا تربیتی پروګرامونه کله کله خیر دی دې ته بلګه ځان چې کم دی او تبدی سے چې صحیح ځکه دا بس تاسو عملی زندگی کې ډېر زیات پکار راځي. د تنظیم د چلولو د پاره د سلور خبرو اهتمام پکار دی. دا سلور خبرې موږ او تاسو زده کوو په هغې باندې ځان پوه کړو نو لہذا تنظیم چلول به موږ ته آسان شي. یو پروګرام دویم پروګرام کې عظمت و اهمیت دریم پروګرام کامیاب د پروګرام د کامیابولو طریقه او سلورم طریقې دعوت. دا سلور خبرې د تنظیم لپاره انتهایی ضروری دي چې موږ او تاسو په دې ځان پوه کړو. پروګرام چې د جمعیت طلبه اسلام څه غواړي دا یې څه پروګرام دی اغراض و مقاصد څه دي هغه یې ذکي سړی او دا معرض وجود کې څه مقصد دپاره راغلی د دې چې کوم لیټریچر دی چې هغه موږ تاسو مطالعه کړو او زموږ د ټولو ستاسو مقصد هغه په دې ملک اسلامي نظام راوستل دي او د زندګۍ په هر شعبه کې د اسلام بالادستي قایمول دي. موږ او تاسو غواړو چې په دې ملک اسلامي نظام راشي. د هر چا خواهش دی خدا خواهش دا انفرادي طور باندې موږ تاسو نشو پوره کولی. دې دپاره به د اجتماعیت او د تنظیم او د جماعت ضرورت خامخا پیښیږي. بغیر د جماعت نه زندگی هم نشي تیرولی انسان. دا انسان روانه دی چې تنها زندگی تیرومه زما چاته ضرورت نشته جماعت ته مې ضرورت نشته او زه به د خپل زندگی او د خپل خواهشات او د خپل ضرورتونه تنها پوره کومه دې نشي پوره کولی. لکه مثال په طور باندې دته د کپړې ضرورت شته او که نشته ورته کپړې ضرورت ورته شته دته د سپلو ضرورت شته دته سر پټولو دپاره د ټوپۍ یا د پټکي وغیره د دې ضرورت شته دی دته د مکان ضرورت شته او که نشته ورته دته د خوراک ضرورت شته او که نشته دته د څښاک ضرورت شته که نشته دی ورته دی چې بیمار شي د صحت او د علاج ضرورت ورته شته او که نشته دته تعلیم ضرورت شته او که نشته. اوس دا ټول کارونه به دې په یو ځل دا تنها انسان څنګه کوي کله ځان له کپړه پیدا کوي دا خو تاسو په آباد دنیا کې پیدا یې تاسو سره څه احساس نشته دی په دې وجه باندې تنها انسان هغه تنها زندگی نشي تیرولی او الله پاک انسان مدنی الطبع پیدا کړی دی اجتماع پسند پیدا کړی خلق خوښي طالبان یو ځای تراجم شي غب شپ لګي خوشاله اسه خوشاله که څه د خندا خبره نه شي او په هغه په تندي باندې دغه آثار ښکاري خندا ولې دا دی بل انسان وینو دا هغه سره ناس په دې اجتماع کې ناس نو دا دې ځکه خوشاله دي چې ځان لې څه سوچونو فکرونو خفګان وکړي. نو که مثال په تور باندې یو سړی وي چې د خپل چې بیمار شم د هغې دپاره به چې کوم نه علاج دپاره زه طبیب جوړېږم ډاکټر جوړېږم په ټول عمر کې به دې صرف ډاکټر جوړ شي دې انجینر جوړېدی شي چې ځان له مکان جوړ کړي د
د مکان جوړولو کې دی بل ته محتاج دی که نه دارنګې کپړه دی په دې کپړې جوړولو کې بل ته محتاج دی که نه دا د چې څومره ضرورتونه دي دی به یو څیز جوړېږي یا به انجینر جوړ شي یا به ډاکټر جوړ شي یا به یو بل یو څیز جوړ شي خو په دې نورو څیزونو کې دی ټولو ته محتاج دی که نه دی په سپلو جوړولو کې موچي ته محتاج دی که نه دی محتاج کپړې جوړولو کې د کپړې کارخانې والا ته محتاج دی که نه دی محتاج په صحت کې دی چې کوم دی ډاکټر ته محتاج دی که نه محتاج په خوراک را رسولو کې د بل څه نه دا ټول خو ستا سره په خپل کور کې نه پیدا کېږي دا هر څه دا خو په تا د بل ځای نه راځي د دې په دې زمیندارۍ کې مثال په طور باندې غنم کرلو کې باغونو کرلو کې سبزو کې په دې ټولو سیزونو کې ته دغه سیزونو ته محتاج یې خوراک ته کې نه محتاج چې محتاج نو انسان تنها زندگی تیرولی شي نشي چې درولی په دې وجه باندې د مدني تبع دی اجتماع پسند دی خلق خوښي د دې زندگی انفرادي طور باندې ځان نه تیریږي نشي تیرولی دی به خامخا اجتماع پسند دی دلر پاره چې کوم یو جماعت پکار دی چې د نورو خلقو د سيزونو نه فائدہ وچته کی او کده څه د کړي چې د دنم خلق فائدہ وچته کی دنم خلق فائدہ وچته کی کده ډاکټري مثال په تور باندې ټول طالبان نو علاج کوي او کده ډاکټر مثال په تور باندې دغه د مسلې ضرورت پیښ شي د مليانو ته دغه نه تاسو کوي کده هغه د نکاح ضرورت پیښ شي نو مليانو ته چې کوم دی رجوع وکړي کده هغه د موس کولو ضرورت پیښ شي مولا سي پسې به موس کوي کده هغه د کور د جوړولو ضرورت پیښ شي انجینر ته رجوع کوي کړه بکي سپلای ضرورت ته بوټان ضرورت ته موچی ته هغه ته رجوع کوي کړه بکي کپڑے پکار دا هغه طرف ته رجوع کوي کنه بکي زما محترم وو یوازې تنها زندگی تیریږي نه د سره د دې خبره ته مجبور ہے چې دا ټول خبره چې کوم نه دا ټول خلک ته دغه اجتماعي زندگی نه او د حکومتونو او د جماعتونو نه بغیر ته زندگی ستا ضرورتونه پوره کیږي نه تیریږي نشي تیرولې تا ته به یو څه ضرورت یو حکومت ني طالب سوک را رسي نشي را رسولې کپلار کې ته بدمعاش ودرېده چې ته به زمانه مخکې څنګه وړې ته با جوړ ته زمانه وړو یو څه څنګه به وړې اماله ودونه پیسې راکې نه به وړې ته وو سره سوکي هغه سره ټوپک دی جګړه وکړي دا حکومت خدای کنه ریاست خدای هغه به تنظیم کی تعالی شي تیار درلسي ټیک ده ته د خپل لو د پاره او د خپل خوراک د پاره او د خپل سکاک د پاره او دغه لپاره جګړه کې ته بیغامه خپل تعلیم حاصله وا حکومت په جنگي دې ټول خبرو د پاره بدمعشانو تاسو هم کوي د استاد حق تاسو هم کوي د ظلم تاسو هم کوي نو دا د کیسې دي دې ته موږ تاسو ټول محتاج نه یو او بیا ځان له زندگی هو رهبانیت ته کې ځان له زندگی تیرې دا خو پیغمبر اسلام په دغه کې نشته امت کې نشته رهبانیت خو مخکې حکومتونو کې دي کې اسلام هغه د نکاح پیغام ورکړي هغه د اجتماع دغه ورکړي د خلق سره نه پیدا دغه ورکړي خلاص خبره ده پیغمبر اسلام زندگی ته وګورو پیغمبر اسلام زندگی ته وګورو پیغمبر اسلام څنګه زندگی تیر کړې آیا دا کوم خلک چې وایي چې مونږ ته مليانو ته وایي چې تاسو په جمعات کې کېنه مولا کې دوړ مسجد تک یسونه پاکه مسلم در کړې ده او منبر مو در کړې ده محراب مو در کړې ده دا پاک منبر او محراب او مصلا بدا مو در کړې ده کنه نو دا تکینه تاسو بار سکوي اور بعض وہی اسلام ہمارا مذہب سوشلزم ہماری معیشت اور جمہوریت ہماری سیاست اس
دا سړی دا خیال نه چې دا مذهب او اسلام صرف عبادت ته جمعات کې دنه بس عبادت کوو بار بار استغفر خوخه او دا کم کس چې مصلی مدار کړی دا بار مروزه او ډېر دیندار طبقه پکې داغي سره په دې خبره کې شامل دی. داغي مقصد صرف دا دی چې دا اسلام صرف عبادت پورې محدود دی او بار د انسان اس کار نشته دی که دنیایي کار به او دنیا سره تعلق ساتي هغه د آخرت سره تعلق نه ساتي. کم ثواب چې تا ته په جمعات کې په مانځه ملاويږي نو که هغه کار ته د اسلام د اصول مطابق بهر وکي نو کله کله داسي چې د دې ثواب نه هغه ثواب زیات ملاويږي. لکه اعتکاف ته تا ته په جمعات کې د اعتکاف ثواب ملاويږي. ابن عباس رضی الله عنه جمعات نه بهر وزي وي تا خو اعتکاف چې کوم نه مات کو د مسلمان نه حاجت ته پروزي. ایما پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ورېدل دي چې څوک د مسلمان په حاجت کې وزینو الله پاک هغه ته د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکړي. دا غي ثواب ته سیوا شو کنه. یو ورځ اعتکاف درې خندق دی د یو خندق پاسه د ځمکې او اسمانه پورې او کله کله همیشه نه کله کله د بار نو بارم ثواب ملاوي کنه ملاويږي. بیا د پیغمبر اسلام زندگی ته براشو عبد الله سیندی رحمت الله علیه فرمای کته دا اسلام صرف عبادت پورې محدود کې د پیغمبر اسلام زندگی ته وګورو چې پیغمبر علی اسلام خپل زندگی ټوله په جمعات کې تیر کړې ده که بهر زندگی تیر کړې ده. پیغمبر اسلام زندگی تراشه وي پیغمبر اسلام په جمعات کې زندگی کم تیر کړې ده د جمعات نه بهر زندگی زیاته تیر کړې ده. اوس د پیغمبر علی اسلام هغه زندگی چې په جمعات کې تیر شوې ده هغه ته به دین وې خو چې د جمعات د بهر کوم زندگی تیر شوې نو دې ته به دین وې کنه به وته دې ته به اسلام وې کنه به دې ته به عبادت وې کنه به په دې به ثواب ملاوي کنه ملاوي. نو که پرس کا د جمعات پورې محدودی دا اسلام او دا دین او عبادت پورې محدودی نو بیا د پیغمبر اسلام ته عیسائی سټیټ ته ټول خلک چې کوم نو جوانان ته کوم تعلیم ورکړو هغه ټول خلک چې کوم د عیسایت طرف ته لاړل او سیاسي میدان کې مقابله ونه کړه. دا هغه په ځبانه سپین نن په تمامه دنیا کې هغه عیسائی سټیټ ته مسلمان التفاقلیت کړي او عیسایان التفاق شریعت کړي او هغه مسلمانان چاغي او هغه علماء کرام چې مدارس چرول داغي بچی ټول عیسایان او بر صغیر پاک وهن کې کتنن دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا د علماء دیوبند برکات دي دا د علماء کرام برکات دي چې دوی سوي ورته چې دا کومه کلمه وې دا راته چا خو دلته مولا خو یې مولا سکړې دی مدرسو سو کړو دا یو کلمه چې ته خو دلته دینه بلغټ سیستا هر دولت شته لکه د ایمان نه دا راته چا خو دلته او زه ته کله کله چې ستا ته حلالي پیدا یې د چا د وجه نه پیدا یې علماء کرام د وجه نه مدارس د وجه نه زما محترمونو خو بهرحال په خطر کې سره د خلک چې کوم دي په دې خبره باندې پوهول پکار دي. او بیا پاکستان کې الحمدلله مفتی محمد رحمت الله علیه غلام غوث عربي سے څنګه تاسو تذکرې وشوي آئین کې اسلامی خبره وردان نکړي آئین کې اسلامی خبره نه وردان نن به دا مدارس او دا محفوظ بنو الحمدلله چې موږ د علماء کرامو دا کم مهنت کړې دي چې دغه حفاظت کو دا به زموږ لپاره چې کوم نه غټه خبره ان شاء الله د افغانستان دغه اثرات په پاکستان نه په ټول دنیا به ان شاء الله پریوزي او څنګه د شلو کالو د 40 سال چې کوم اثرات هغه په خپل ځبانه به حال لي او د طالبانو چې کوم د عام ما په اعلان کو داغه چې کوم اثر په تمام دنیا باندې لاړ دا سي اثر په سلويخ کاله کې چې کوم داسې اثر نه وته لخوا
موږ په داسې طریقې سره دین خدمت کوو چې خلک ونه وایي چې دا دهشتګرد دي او بس دا بدماشان دي. نه، ځان فرشتي کې د فرشتو په شان شکل و صورت او شکل صورت مو ته پته نه چې بهرحال لکه فرشتو په شان. فرشتو دا مقصد چې خمازدار سپین بټکې والی سړي، سپینې کپړې او ښه چې کوم دی عطر دې پورې کړي او ګیره دې ښه غوړه کړې، چمک وایي داسې په لار روانې چې سپینې کپړې، سپین پټکي او لباس او ورسه چې کوم دی داسې سپین سپین، خلک وایي لکه سمه فرشته ده، وایي به که نه به وایي. او که تا تکې تورې جامې اغوستي او سمې خرینې شوي، هفته دې پکې تېره کړې، میاشتې پکې اړو بدل کړي دي نه، او تکه توره ټوپۍ یا سره ټوپۍ دې په سر کړي او یا دې بل څه دغه دې استعمال کړي او تک تور څادر دې بس بوزي دې والي او په دې کې به ښه ښکاري که نه چې ښه پاک صفا یې مزېدار، پای کې به ښه ښکاري. ستا د شکل نه هم خلک متاثره کېږي. سیماهم فی صدورهم څنګه دغه آیات وي د هغې په مخونو باندې چې کوم دی دا سجدو هغه اثارات ښکارېده چې ستاسو په مخ باندې دا تقوا ښکاري او داسې پړق وایي، داسې دا سپین بلب چې څنګه پړق وایي، داسې تقوا ته پړق وایي او په دې نورو خلکو باندې اثر کوي. نو خلک به اسلام ته راځي که نه؟ اسلام ته به راځي. انشاءالله سکال چې کوم تربیتي پروګرام وشو، ستاسو ټولو شکریه. د جماعت نه زندگی بهر تېره شوې، هغې ته بیا څه وایي؟ هغې ته به دین وایي که نه؟ د پیغمبر اسلام د اول نه واله تر د آخره پورې ټوله زندگی دین دی که نه دی؟ ټوله زندگی څه دی؟ دین دی که نه دی؟ پوهېږئ په خبره باندې؟ په خبره پوهېږئ تاسو؟ نو د پیغمبر اسلام ټوله زندگی دا اسلام او دین دی. د جماعت نه بهر زندگی هغه هم په دین په دغه کې راغله، تبلیغ والا خبره د دین په صفاتو کې راغله. په دې وجه باندې دا خلک پوهه کول غواړي، عام خلک پوهه کول غواړي. د کفر په لګول نه دي په کار، هغه ناپوهه ډېر خلک په دې خبرو پوهه نه دي. دویمه خبره دا چې ستا خلاف د اسلام خلاف ټوله دنیا لګیا د هغې خلاف پروپیګنډه کوي او تا په پروپیګنډه باندې خرابوي او وایي دی تم لږه د اخلو وازه کا، هغه تا ته میډیا متوجه کړې ده. اوس الله پاک تا له میډیا په لاس کې درکړه. اوس پوره موږ وایو یاره میډیا د هغوی سره ده، به یک وخت هغې 52 ممالک کې چې کوم خپل پیغام خلکو ته رسوي او د اسلام خلاف چې کوم اعتراضونه دي په اسلام کوم اعتراضونه کوي، یا د مسلمان خلاف، یا د علماء کرامو خلاف، یا د مدارسو خلاف. نو هغې خپل پیغام ټول دنیا ته چې کوم دی په خپل کور کې ناست او ټول دنیا ته خپل پیغام رسوي. او موږ به څه وکړو؟ له 100 کسه راته وناسي، د هغه له 100 کسانو هم ښه طاقت وي، صحیح استعمال شي. اوس خو الحمدلله سوشل میډیا له راغله، سوشل میډیا صحیح استعمال اوس پکار دی. بس هر چاته موبایل نیول دا چې بس نه چې کوم سړی روټۍ خوري په داسې حالت کې چې مثال په طور داسې دغه کار کوي، غپ لګوي، بل څه کوي بل څه کوي، هر چا ته موبایل نیغ نیغ مه کوئ، د هغې نه فایده اوچته کړئ، صحیح استعمال وکړئ او دا اسلام دا پیغام تمام دنیا ته رسولو عزم او کوشش وکړئ چې نه ما نه الله پاک اوس موقع راکړې ده، زما دا پیغام امریکې ته رسیبه، زه نن په موبایل باندې دغه ورکومه سوشل میډیا باندې، نو دا پروګرام زما په تمام دنیا کې نشر کیږي. د هر چا چاخپیک وزولي او چا دا ته موبایل نیغ کړي، څوک ګډېږي او دا کېږي موبایل هر چا ته نیغ نه مه کوه، هر چا ته ښه د اسلام خدمت پرې وکړه او د هر چا جواب مه کوه د هرې خبرې. بعضې ډېرې بې پیدې خبرې د هغې د سره جواب نه دی پکار، بې پیدو خبرو کې به نه انخلی چې کوم په اسلام باندې په صحیح معنو کې چا اعتراض کړي د هغې دلیل وګوره او په دلیل سره ورله جواب ورکړه، دلیل وګوره او په دلیل سره ورله جواب ورکړه. که په خپله نشي ورکولی، فیسبوک نه کوي مثال په طور سوشل میډیا دنیا، نو چې کوم کسان کوي زمونږ ملګري
هغې ته چې کوم دی دا فیسبوک ګوره او چې کوم اعتراضات وشي د هغې کتاب کې چې کوم دی جواب ګوره، آیات ګوره، حدیث د هغې په مقابله کې ګوره، اقوال پکې د صحابه وګوره او دغه مرغیري ته چې کوم دی وایه ورته لیکه باقاعده د دې خبرې دا جواب دی او هغه ورکو دا نشر کا دا به ټول دنیا ته دا جواب رسی. کوم اعتراض چې ټول دنیا ته رسیدلی دی د هغې په مقابله کې ستا جواب ټول دنیا ته ورسېد. نو په صحیح معنو کې چې کوم دی د هغې خدمت او عام کې بالکل چې بس سم ورته ونښلی چې هغوی یو شی نشر کوي چې تا 100 نشر کړي د اسلام دپاره، د اسلام د خدمت دپاره. نو په دې وجه باندې استاد سره چې کوم دی دغه موقع ده ځکه هغې مونږ په پروپیګنډا وایي ګورئ مسلمان هم لګیا دی هغه پروپیګنډا کوي ملا داسې دی ملا هغسې دی. اوس د افغانستان حکومت راغی وي دا په زور راغلی، کله وي دا په ظلم راغلی، کله وي اوس خیر دی خلکو ته څه نه وایي خو وروسته به انتقام علي کله څه کله څه. د دې جوابونه مه کوه ورته ویې چې کله امریکا راغلی وه هغه اول حالت کې چې د طالبانو خلاف استعمالي ده په هغه کې تاسو ویلي دي هغه خو لږ رامخې ته که په هغه کې د کومې خبرې کړي دي هغه خبرې لږ رامخې ته که ته ځان ته پښتون وې که نه ته ځان ته مسلمان وې. روس چې راغی نو تا نه روس حمایت کوو، امریکا چې راغله د امریکې حمایت ته کوو. د افغانستان دا طالبان دا انګریزان که تا داسې چشمې اغوستې وي چې د افغانستان طالبان پښتانه ورته انګریزان ښکارېده او انګریزان ته د پښتانه ښکارېده داسې چشمې دې په سر وکړې وي. زما محترمو په صحیح طریقې سره د دغه ټولو خبرو د دې خلکو هټ ټټ مقابله وکړه، هټ ټټ جواب وکړي، خو نه په داسې انداز کې نه چې هغه کنځلي یا سپکې سپوري دغه په انداز کې نه، ځکه دا خو ټولو دنیا ګوري ستا سنجیده خلک به هم ګوري، غیر سنجیده هم ګوري، هر قسم خلک یې ګوري. نو د هغې په طریقه باندې چې کوم د سوشل میډیا استعمال وشي نو د پیغمبر اسلام زندگی هغه ورته ښکاره کړه د ټولو دنیا ته او ټولو خلکو ته چې بھئی پیغمبر اسلام داسې زندگی تیره کړې ده او ته ماته دا خبره کې. بیا د ابوبکر صدیق رتنو د عمر رتنو دا کیسې چې موږ تاسو ته کوو دا هسې راته کوو، دا حکومتونه کړو، خلافتونه کړو، که څه بل څه کړو. چې دا ټولې خبرې په دې د کالج هلکانو په دې باندې چې کوم دی محنت او کوشش وشي کلو ته لاړ شي یار دوست باندې رشته دارو باندې قوا انفسکم واهلیکم نارا وانذر عشیرتک الاقربین. دا محنت دا به چې کوم دی په کار وای چې هغې کوم پروپیګنډې کوي کوم د اسلام د بدنامولو کوشش کوي چې موږ د هغې بھرپور طریقې سره چې کوم دی مستقل جواب وکړو. دویمه زما محترم ورونو ډېر خلک به موږ ته وایي چې مړه 80 کالو شو 75 سالو شو تاسو پاکستان کې اسلامي نظام رانغی تاسو څه وکړل. زه دوی ته اکثر دا خبره کوم د صحابو په دور کې دلته اسلام را رسېدلی او سپین ته اسلام رسېدلی و. سپین هم یو اسلامي ملک او بر صغیر پاک وهند دا هم یو اسلامي ملک و، خو فرق صرف دا و چې دلته علما کرامو د انګریز خلاف انګریز بیا قبضه کړې ده 1601 کې بر صغیر پاک وهند باندې چې څنګه دلته قبضه کړې ده سپین کې هم قبضه کړې ده. څنګه دلته نوجوانانو ته چې کوم دی تعلیم ورکو د عیسایت داسې سپین کې هم ورکو، خو د دې ځای خلک ولې بچ پاتې شو او د سپین خلک ولې عیسایان شو؟ دا صرف او صرف سیاسي جهاد په وجه باندې چې زمون اکابرینو د دیوبند هغې سیاسي میدان کې ودرېد انګریزانو مقابله وکړه 1857 کې وجنګېده او شیخ الهند رحمت الله علیه او شیخ الهند رحمت الله علیه بیا خپل پالیسي بدله کړه، د عدم تشدد پالیسي اختیار کړه. د عدم تشدد پالیسي د هغې په وجه ګورې انګریزان تللي دلته نه
تحریکونه چې چلیدل